اے اللہ ما ته سم لار وښایه. او سوال دا دی چې سم لار څه ته وایي؟ که تاسو خیال وکئ مونږ چې کوم ملک کې اوسېږو ای کې یو سړی هم دا نه وایي چې زه په کږه لار یم. قرآن کریم چې په خپل کلام کې ما ته ویلي دي چې ته ما ته درخواست د هدایت کوه او د سمې لارې. اوس دا سمه لار څه شی؟ فرمایي چې صراط الذین انعمت علیهم، د هغه خلق لار راته وښایه اے الله چې تا په انعام کړی دی، چا پیغمبران دي، اولیاء دي، صلحاء دي وغیرہ. د دې خلق لار، د پیغمبرانو لار یا د صلحاء لار څه ده؟ ځان واسطه ګڼي د الله او د قوم په منځ کې. د پیغمبر کار بڅو دی به واسطه د الله او د قوم په منځ کې، یعنی قوم سره به د خدای تعارف کول، قوم ته به دا خوده چې خدای څه ته وایي، مربی د کائنات دا څوک دی، خالق د کائنات دا څوک دی. ستا خالق او ستا رازق آیا دا یو بل ذات دی او که دغه بتان دي چې دا تاسو ورته سجدې کوئ؟ پیغمبرانو سلسله ختمېدو نه وروستو صلحاء او اتقیاء د دین ته دا شی وراثت کې پاتې شه چې تاسو به د قوم او د خدای په منځ کې واسطه یې، تاسو به خدای لار چې دا هغه د خلق. اوس په دې کې به مختلف قسم مشکلات پیدا کیږي. ته چې د خدای لار چاته ښه نو کروڑونه مشکلات به پکې پیدا کیږي. ایو پنجابی بزرگ دے هغه وی کھریاں کہ نہیں باتا کھریاں کہ نہیں باتا سن کے تے ہوشیار روی اندھیریاں سن راتا نیندر سی بیدار روی. خبرې خو مې درته ټیک ټیک وکړې خو چې واورې نو هوښیار اوسېږه. ډېرې تیارې به در باندې راشي خو ګوره د خوب نه ورته بیدار اوسېږه. که تاسو خیال وکړئ خوړ ویښ سړی نه وړي، منډه کې ځان بچ. دیوالونه کوټې چې اوده دي خو چې خوړ راشي لوي، او که تم پکې اوده وې د دیوال غوندې تام یې. کھریاں کہ نہیں باتا سن کے تے ہوشیار نہیں اندھیریاں سن راتا نیندر سی بیدار نہیں. ویخوی بلا بدے ورکی کودوی لو بش. عزیزان دا انبیاء ڈیوٹی قوم تا دا خدای تعارف کو دا خدای لار ورته کو داغه نرستو دا وراثت بیا علماء ہوتا صلحاء ہوتا دادی تنی او ددی کار دا عزیزان من جملہ دا اغا کارونو نه چې دا خلق کوي
نو یو پکې اهم خدمت چې دی هغه دا درس او تدریس زکا چې دین باقی به الله ساتل کیږي چې د قرآن پوی خلق باقی وي دین با الله باقی ساتل کیږي چې د حدیث پوی خلق باقی وي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ونیسا تر مونږه پورې دا تاریخ وګورئ تاسو چې قرآن او حدیث ابتدا شوه و د قجوري د پوزینه ابتدای او انتها به هم د قجوري په پوزي کې الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء اسلام په ابتدا کې یو ناشنا شی و چا نه پېژني لري به نه ځي ورپسې دا جوخت وګورئ ځان سره خپه نه شئ قیامت کې به د هر چا محاسبه کیږي د پیرنګي د حکومت نه زما ګیله نه وه پیرنګي د پاکستان جوړېدو نه رستو د پاکستان حکمران طبقه د دې به هم محاسبه کیږي د عمل د دوی د پلار جیگیر نه دی دا ملک د دوی نه دی دا د خدای ملک دی او خدای ته به پاتې کده بل چا دی چا سشتا د دې به هم محاسبه کیږي چې ښه صلیح کال تاسو په دې ځمکه باندې حکمرانان وئ هغه ورځ مې تبلیغی نصاب کې یو واقعه وکتب چې قیامت کې چې حساب کتاب بکیږي بادشاہان د زمانو سره بډونبنه حساب دی چې تاسو ما د ځمکې بادشاہان کړی تاسو دی بسر نګون ولاړی تاسو ما د ځمکې بادشاہان کړي دې د پاره وای چې د غریب آه در نه ګوره مال را نشي اسمان ته ما دې د پاره تاسو د ځمکې بادشاہان کړي وای چې د غریب آه در نه مال را نشي اسمان ته او تاسو نه د غریب آه مال راغلی دی نو په خپل ذات مې د قسمی کبم پرېږدم یو په دې ډېر یېرېدلی او یو قرآن کې یو آیات دی فمن یکفر بعد منکم که دې نه پس مرانه وکړو تر اوسه چې څه کړي اخم کړي خو کدی نه پس مرانه وکړو نو فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين دا سے عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې به بل چاله نه فمن يكفر بعد منكم زبوام تاسو ته دا د پاکستان د دولت د برکته غوړ او زیړ ګرځیدونکي یا دغه غوړ او زیړ چې مړ شي بیا به ځان غوندي مولا ته موما چې تیم جنازه تراغله وي په قبر دی چې ډېر خسړې یو دا واوري چې هغه سړی مړ شي چې د چا خزي بربندي ګرځي د چا لونی بربندی ګرځي
د چا په وس او په طاقت کې قرآن په زور کټ باندې په جماعت کې پروت دي او دا خلک مرشي چې دوی پسې قرآن نه وایي. دې خبره پوهېږئ؟ اوس موږ خدای په قهر اخته یو. په آیات کرسي باندې زه هغه ورځې زمونږ دا اخون بابا دیره لویه دیره یو پکې مړو صاحب اعظم پکې او څوک لوټې رالي الله لا اله الا هو الله دې سپېږمو ته واچو څوک یاسین والقرآن هلته چې ګورم تبارک الذي بيده الملک څوک په صفونو کې ولا وکل هله نه کړ وشمارئ دا شیخان تاسو به زه الټس وړاندو پوټه به م ځوړاندو کوي اته کوي کتا کې دومره ایمان دی چې وکړي او اته کوي دا غوړ چې رستو ولاړ دي شیخان لګیا دي جنازه کوي طالبان جنازه کوي او دار اګمال کړي بار ولاړ دي ته دوی ته ولې نه وایې چې راشي دي جنازه کوي ما ته خبره وکړي اته کوي او نه کوي یو ګنټه په دې دی نه کوي وکړي وشمارئ صفونه وشمارئ چې شیخ به شوتر غوندې سر راوباسي وشمارئ صفونه وشمارئ ولې که صفونه وشمارئ نو جنازه نه کېږي دا څه ځان له ملا امتیازه زوی خبره دا ده چې جنازې ته چې څومره خلک حاضر شو په دې ټولو فرض ده ٹھیک ده دوی ته وایه نه کوو دا جنازه که دا مړی کافر دی نو مونږ یې ولې جنازه وکړو او که مسلمان دی نو تاسو یې ولې نه کوئ او که کافر یې نو د مسلمان جنازې ته ولې راغلي تاسو خیال راکړئ عزیزانو څوک کلی وطنداري کوئ او چې ورشي استاد دعا کوه الله دې خیر کړي وایي دعا ورته وکړه الله پاکه ټول مسلمانانو به خدای خبر چې دا کیسې وکړې زه اوس مونږ باندې پیریان دي خدای زه هم دا خلک ښه دي چې زه اوسه پورې ژوندی پرېږدم په قبر چې ودرېدم ما یې خبره واورئ په آیات کرسي خو لوټې دم کړې او د ده د سپېږمو ته م ور واچولې څوک عهدنامه راوړي وی چې دا ورته په سینه کې مال زما دې په خدای باندې قسم وي او بیا مې دې په خدای باندې قسم وي چا چې په دنیا کې د قرآن یارانا نه وکړې چا چې په دنیا کې د محمد رسول الله حدیث سره دا ابو هريره غوندې لګاو نو او د مرګ نه وروسته د خدای په قبر کې پرېښو نو زه به د سړي زوی نه یم نن تاسو ګورئ په ملک د کونسلر او د منبر زمانه ده د کلی او د منبر او د کلی کونسلر او ملک چې در سره پورا جوړ نه وه زړه در نه خوشحال نه و او تا تاڼې ته بوتلو نو په مخ مې توکه چې شپارس دي ممبر چې تا غوندې بني آدم دی ملک چې تا غوندې ستا د کلي او د وطن دی دا غړه دی چې خوشحال کړی نه والله کې تاڼې له شپارس لبوزي او تا به د قرآن له خوشحال کړی نه او د مرګ نه وروسته به قرآن راشي او خدای ته به وایي چې الله دا پرېږده کته دا وای چې دا کورونو کې مونږ طالبان راولو درې سپارې پې ووایي نو طالبان دومره کمقل نه دي سړي ته ګوري
او سمام پوئی کړي چې واورئ د قرآن دشمن چې مرشي او ختم لور پسې لاړ شي نو چې داسې پاره ورپسې نه بخی کینی الټه به پتا سلانت چا چې په ژوند قرآن پورې ټوکی کړي دی خو وګوره دا تاسو سره جوخ په سودې بنگلا اغستی دي 55 लाख په سودې بنگلا اغستی دي 45 लाख په سودې جوړه کړي 75 लाख په سودې جوړه کړي 90 लाख دا انګريز پرورده قوم بیا په کور کې الماره وګورئ یو الماره باندې 10 زره روپۍ لګېدلې کومې الماره کې چې د شکسپیر انګريز شاعر کتابونه پراته دي ورشي په یونیورسيټي کې په یو الماره 30 او 40 هزار روپۍ لګېدلې ٹھیک شو راشه دا مدرسه ده هغه کولاله وګوره دا چوپان وګوره دا دیوال وګوره دا بنگلو والا دلته جلال مولانا عبدالسلام ته جواب راغلیږي چې جی طالبان راوستو ختم نه دا طالبان دې ځنه دا سپاره یو سیوال ته په بنگله کې ختم بیا پاغا بنگله کی نہیں کم سے بار ورته درای وغوړي هغه صوفو باندې هغه سنبای کینی چې کومه د پیرنګریز کونای پاغا صوفو هغه قالین دی هم نه کینی او په دغه ځای کې زدا قران هم اسی عقل سره کو ما چا سره دشمنی نه ده خو خبره د عقل سره کوو بعضې وخت کې وایي د خدای رحمت ته بانه جوړول پکار دي بانه جوړول هلکه بانه خو څه چې څه پرتوب خو وي که نه لکه مونږ مړی وشي اسقاط کوو زه د اسقاط چې دی دام د خدای رحمت ته بانه ده څه خو دي لګیا دي کوپر دی او کوپر دی او دوپر دی او کوپر دی او دوپر دی زمونږ ملک دا قهر دی د خدای رحمت تبانه ده دی خو ګوري خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړی او بازي به ورځنی فوت شي یو ټکه پکې دا امر ادا ده کټه دا ټکه کزه د هغه چا متعلق حکم چې مال دل نه نو ظن المؤمنین خیرا لاندې براشي په مسلمان نه ګمان کوي کې دی شي خو کارونه کوي چې د مور نه پیدا دی او زما په مخ کې لوی شو زما په مخ کې مړ شو د خدای باغی او بدمعاش او دم او حرامي جمعات په سترګو نه لید دین پورې به خندل دین پورې به مسخره کوله او دا مرشي او زه هم خای کې د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړی خدای پاک وایي چې ته ویلې دا اکثر ادا کړی اکثر نه عقل ادا کړی نو دیو جنا خدای د پاره عزیزانو هیله بم دم داسې جوړه چې سپرتوږي وي په پرتوګه هیله خدای نه مې نو زما عزتمندو کم قوم په نظر کې او د کم استاد وګوره بل شپه زمونږ د جماعت بجلی خراب ما خام هر یو کړه دا بجلی جوړه نه ده ها کړه دا بجلی ونه نو پر پاسه د مال پروردگار در باندې د چرګو مرز را ولا تاسو خدای تباہ او برباد کا دغه بجلی تاسو په کور کې خراب وې بم ته بار وته بار پته والله څوک نشته چې دغه شي نو مال کور له څوک پیدا کیسه ستا کور کې چې بجلی خراب شي هغه له سره پیدا کې که په خپل منډه وای
ول خپل منډوم نو مال کور دی وران شه د خدای د کور بجلی خرابه ده نو بلوي او استاد کور بجلی خرابې په خپل منډه وي په دې جمعات بم تاسو دا مونږ گزار سبا ځان بخل ځکه چې راغله د کارغه غونډه ټونګې دي پکې وادي نن خو چې ته جمعات تراشم په ماته پر خرڅه کړ مولیان چې څومره د مونږ گزارو نه تنګ دي دومره د بدمعشانو نه تنګ او بیا دا شیخان نه دي الله زه بجلیګر کې ومه یو راغه موږ شو او جیو شو بس بل ورځ بیا را موږ شو د څه کوي بیا ودرې یو هفته پس بیا راغه موږ شو ما ته یاره خو بس په ور ټوپ مې کو دې سر خونه مې ونیو غلط چې دې کړکای نه مې بارو مالک بیا مې په دې جمعات کې ولې د نخ په در باندې ماتو تر مرګ پورې بیا جمعات ترانه دستا سوال دی یعنی جمعات لراله نو په ماټه پر خرڅه چې زه جمعات تر دې خو ګره تانه ته چې تم مجرم تله او زم مجرم تله زه ته په خپل کې ته پرخانی کولې شي کته زه بدی ته ګوري چې خدای دې تانیدار به نظر کله د کرم شي چې پری دغه کچرو کې مجسټریټ سره چستان پیشي ولاره او زمان پیشي التزتاو زخپلو کې غوړندې کار سړی په دې دغه چې خدای دې مجسټریټ ماته نظر د کرم دای کنه جج سره چې ولا کتا د خدای جمعه او د خدای کور دا غنلې چې زه مجرم ما اے الله ظالم په خپلات کړو لګولې ځان میں قیدی کو ټول حلال میں بزان حرام کړو خدا تا ته ولاړې موسم لار د نغواړم نو زه ته خپل کې ګرانډو